سره وای سغواړم لکه زما په انداز کې وای سغواړم د څه خلکو په دې درد دی کوئی سردار حقانی وي چې توجه ما دا توجه وي دا څه شرک نه دی بدعت نه دی ګالی نه ګلوج نه دی کنځل نه دی چې پتا بندګي د خیرات بچي خو دا هر چا خپل تکیه کلامي تاسو دا زموږ څومره علما مشایخ زموږ پروفیسر دي ټیچرز دي لیکچرار دي چې هغه کله کلام کوي گفتگو کوي بیان کوي یو جمله بار بار وایي د بعض خلکو تکیه کلام کنه تاسو د انسپکټر صاحب د دې سیده وازنی پروګرام د مسجد تراغلی کنه د مسجد کې بشپم نه کوي بیا بس کنه وي د چا تکیه کلامي اوري هیڅ څه اوري د چا تکیه کلامي اوري او په دا بعض خلکو تکیه کلامي وخت دي یو څو خبرې کې بیا تاسو وي وخت دي نو د هر چا خپل تکیه کلامي تاسو مولانا بجلیګر صاحب پیژنئ د مولانا بجلیګر صاحب تکیه کلامو عزیزانو وکنه دا مولانا بجلیګر صاحب تکیه کلام عزیزانو زما تکیه کلام څه شه دي څه شه دي هر چا یو مخصوص یو لفظ یو اندازي قاضي حمید الله جان سے په لاهور کې مدرسه او گجراواله کې نو قاضي سے په سټوډنټانو ته په درس کې سپیره نما تکمیل ال تکړو نما ته पंजाब यो स्टूडेंट वही शेख से बार बार फरमाते कि स्पेयर क्या होता है माँ बागत शेख से फरमाते मनहूस के बच्चे किताब की तरफ देखो कलाम से शेर दे नौ शेरकें की तबलीग वाला अमीर से दे अगर तबलीग वाला अमीर से दागत तक के कलाम दे अच्छा सुमरा बयान भी करना को 6 नंबर बयान नहीं ना को खामा खावी छे अगर बयान शुरू की तवज्जो अच्छा बयान शुरू की अगर कामयाबी अल्लाह पर दिन की खिदा अल्लाह पर राजी को गश्त बको तालीम बको शब जुमे शब इतवार नबजू सवरते अमीर से बाने खलकुम चार चले औजानम चार पे हर जख्बत तक कलाम ज़मान तक कलाम से शेर सुख चिदे वही सुख चिकम दे वही सभी बयान की चिकम दे देर में न चाले दड़ को न चाहते च बयान तकरीर कवा लेकिन रिक्वेस्ट ल तुम दरखास्त को दा चिकम दे पके मो आया अगर वो तरीके सुख में सर द तनी खुश की चिकम दे सुख में सर द तनी यो मसला से की न د غم شوی نه مړ شوی د واده موقع د خوشاله موقع ده زه د دې بیان نه کوم چې تاسو جاړې او چغه وخت هغه چې ماران دي لړمانان دي حسابونه دي دا د هغه موقع نه هغه مولوی شه په جمعه کې وي د جمعه په خطبه قبرستان کې وي او د واده په موقع خوشالي پکار ده څه پکار دي خوشالي نو ما نه دا امید نه کوي چې اوس په جاړو چغه به هغه نه دا موجوده بهرحال دا چې اوس کوم بیان کوم د مخبره کې نشي کولی چې په قبر او درې په مخبره کې ته بیان کې چې الله قران کې فرمایي پن کې هم اطاب لكم مسنا ثلاث ورباع چې الله وی نکاح کوي او تر سلوک کوي په مخبره کې ته دا تقریر کوي چې ودونه کوي دا ارش په موقع دا واده موقع دا هغه چاوته چې دا چې کوم دی مو هغه ته کو څوک مثال د تني غوښ چې کوم دی وو بنو ما چې کوم دی بهر حال ستاسو ټول توجه وره کولو سبحان الله आसमानी किताबों सूदी हर फरिश्ते द पैगंबर यारान सलूदी मौसूमन सलूदी मसलफन सलूदी पाउडस के पास सलूद पैगंबर यारान सलूदी पहला फुर्सत के तकदीर किसों में तासो के चाचा लगे हुई यौ द्वादरी सरबीला द्वादरी कसान दी بالخير خدي لا سجد के ना माशाअल्लाह आसमानी किताबों सलूदी मुकर्रब फरिश्ते सलूदी मौसूमन सलूदी जनाज़ी में उसके तकबीर सलूदी और द पैगंबर यारान सलूदी सिमतुन मौसूमन मसलकुन सलूदी पाउडस के पास सलूदी तब्दील की मियाश सलूदी पर निगाह के हुरूफ सलूदी ما तखबे के बयान को द शेर मुहतरम सरनास को नमा यारान सलूदी आसमानी किताबों सलूदी मुकर्रब फरिश्ते सलूदी और सिमतुन सलूदी पाउडस के पास यो काका नास तुम्हारे आवाज रख मा तो मुफ्ती से दाम पकी हुआ है वदुनम सलूदी वाय चलो मसना सुलासा ورباع ودونم سلودي واي ودونا سلودي دومره کوریا راولي چې ویلې نشي او دا چې ما چاوي چې سلودي دا غسودي چې لا یو واده وي وساسو څه کنه وای چې ته میک لګولې بار واسي زنانه وري خواتین اسلام مستورات اوري دا څه کنه وای چې کور کې د زنانه
دومره تجربه ده چې په تاسو کې د خپل کس اواز کېږي په ځان له کار وګورم سما ته خو څه وایي نه زما د لهجې نه انداز نه په ټول سوشل میډیا خبر ده خو که تا وایي چې څلور نو په دروازه کې په ګیټ کې ورته ولاړې چې مفتي صاحب بس مېلمانه تا څنګه وایي چې صحیح بهرحال نو ما چلو مسله وربا په نکاح کې څو حروف دي پهل حرف په نکاح کې نون دی دویم حرف کاف دی دریم حرف الف دی او څلورم ح ده څو حروف دي پهل حرف واده چې د چا دی هغه کوم دا واده ولا مان راولي خادم حسین کوم دا لږ مان راولي دا روان دی لږ زر موټر راشه په نکاح کې څو حروف دي پهل حرف نون دی نون کې اشاره نان او نفقه ته ده د ښځې نان نفقه په خاوند باندې واجب ده قانونا واجب ده شرعا واجب ده کله چې فیملی کوډ ته راشي هلته فیملی کوډ کې تا نه بیا هلته مش تپوس کوي د ښځې نان نفقه ادا کوې که نه ادا کوې نو د نون کې اشاره نان نفقې ته ده د ښځې نان نفقه په خاوند باندې واجب ده د ښځې نان نفقه په خاوند باندې هغه سړی به نکاح کوي چې د ښځې نان نفقه پوره کولی شي هسې ډوبونه مه وه چې مال اموات ته وکړه دویم حرف په نکاح کې کاف دی یو د علماو اصطلاح د کوب کې به نکاح کې کوب او دویم کاف دی نو کاف کې اشاره کسوتون ته ده کسوتون لباس ته وایي جامې ته وایي کپړې ته وایي کلاچ ته وایي نو د ضرورت مطابق د زنانه لباس دا په خاوند باندې واجب دی ضرورت ما قید ولګو د ضرورت فرمایشون والا نه د فرمایشون والا په 2021 کې سر او تندی نه لګي الله د فرمایشون بچ کے خود فرمایش مقشانه ورنه کې سمجھنے والے سمجھتے ہیں یو فیملی کې واده نو خاوند خزي له سوټ راوړو چې کله سوټ راوړو نو بیا هفته بعد هغه فیملی کې بل واده راغی توجه بل واده راغی نو خزي خاوند ته چې ما نه بل سوټ راوړه اکثر یې داسې او دا تقریبا ما ته موي تا ته موي دا ټول ته موي هیڅ څوک خارج نه دي موږ تاسو ټول په دې مسله کې داخلي زنانو کې دا عادت دی چې یو لباس کپڑے واچي یو فنکشن کې ارینجمنت وشي شرکت وشي توجه نه چې زنانه یو ځل کپڑے واچي د زنانه یو محفل مجلس ته لاړ شي او بیا هغه زنانه بل پروګرام راغلي نو بیا هغه کپړو کې ځي نو ښځې خاوند ته وایي چې ما له سوټ راوړه خاوند ورته وایي چې هفته مخکې مې در راوړي نو ښځه ورته وایي هغې کې وایي لیدلې وو تقریبا دا ټولو ته وایي وایي که نه وایي نن درته موږ ته یو فارموله در کوم ښه چې کله درته ما له بل سوټ راوړه هغې کې لیدلې ما ته ورته وایه چې څنګه یې سوټ لیدلي داسې یې ته لیدلي دریم حرف په نکاح کې الف دی الف کی اشاره الفت ده په نکاح سره الفت راځي څلورم حرف ها د اختصار سره وایم ها کی اشاره حلاوت ده ها کی اشاره لذت ده ها کی اشاره خوند ده ها کی اشاره مزه ده په نکاح سره مزه ده په نکاح کې لذت دی په نکاح کې سرور دی قران عظیم شان په دریم رکوع باندې د سکون تذکرہ کړي په مقام دادي اعلی ذکر الله تطمئن القلوب الله په ذکر کې سکون دی دیم چې د اشبار خورشي وجعل الليل سکنا پدې شپه کې سکون دی او چې نکاح دې وکړه چې او په نکاح سره یو زنانه ته نږدې شوې یا په نکاح سره یو زنانه تا ته رانږدې شوه تو میرے رب نے فرمایا لتسکنوا الیہا تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو راحت حاصل کر سکو لہذا د حلاوت لار د مزے لار د خوند لار د نکاح لار د کومه لار ده وضاحت نو کوم صرف اشاره در کوم د نکاح نه علاوه چې چا بله لار اختیار کړه په هغې کې مزه نشته مزه باغی کی لذت ماشومان دی باغی کی ٹینشن ټول ستا سوچ به خراب شي ذهن به خراب شي یو اسلامي تعلیمات دي او یو مغربي تعلیمات دي اسلامي تعلیمات دا دي چې نکاح به وکړي چې نکاح وشوه توجه چې نکاح وشوه د نکاح نه پس د پیار شروع کړي محبت شروع کړي نو بنیاد به نکاح پیار به پات کړي معیار به پیار نه معیار دا به نه چې لو میریج وکړو د تیښتې میریج وکړو کوټ میریج وکړو سیول میریج سیول میرج پیجن سیول میرج دیتا وی توجه اسلامی شادی کې ذکر دی سیول میرج دیتا وی چې ته یو جنې ځان سره بوزي او لار بشي عدالت ته اور جج صاحب ته ودرېږي چې زه مسلمانم نیم یهودیم نیم هندوم نیم په دنیا کې چې څومره مذاهب دي اقوام دي زما دې سره تعلق نشته نو چې تا د تمام مذاهبونه براءت وکړه چې مسلمانم نیمه هندوم نیمه سکم نیمه یهودیم نیمه دا نور وګوره مسلکونه مذهبونه والا دا پاکستان کې دې ته اقلیت حاصل دي پاکستان کی یہودی تا حق حاصل دے ځکه
یہودی پاکستانی دی اور عیسائی تم حق حاصل دی عقیت کی اغم دا پاکستان باشندہ دی خوچ یو کس داسی طریقی سرا فیملی کورٹ راغی او دا اوی چه زمان مذہبونو عقیدو سرا تعلق نشتا خو بس دا الگ زمان خواخ دی جنه بی اور دی الگ بی زمان دا جنه خواخ دا نا التا بدوار یو بل سرا تڑل اوکی دا غا تڑل تا سیول میرج ہوئی سیول تا ہوئی دیتا سوئی دا غا وعد اسلام سرا مذہب سرا سے تعلق نشتا دا اسی او زکی دلی لکا دا زناورو پرشان دی توجہ ناری نو زنانو چی او زکی دیتا نکاح نوی نن په پدې فلسفه ځان پویو نارینه او زنانه چې یو ځای کېږي دې ته نکاح نه وي دا زناور مذکر مؤنث یو ځای کېږي هغې ته څوک نکاح وي وایي نکاح وي او که چا وی چې د نکاح مقصد اولاد او بچي پیدا کول دي نو د زناور هم بچي پیدا کېږي هغې ته څوک نکاح وي نن په پدې فلسفه ځان پویو اسلامي تعلیمات دا دي لو سټوډنټانو توجه غواړم تاسو محبت سره وایي سبحان الله ټول وایي سبحان الله او چې ته وایي سبحان الله چار چاچی سبحان اللہ ودا کی نہیں چاچی سبحان خیرن بچے کی رکھا تاسو کو وقتی سبحان اللہ نہیں بھی روس یوزل بیا سبحان اللہ وائی چاچی سبحان اللہ بھی کی نہیں اور دا نظم و ضبط دا ڈسپلن خیال ساتھ توجہ وزب پولانا بیان کم ستاو لپارا جزخکار توجہ اسلامی تعلیمات دادی لو آفٹر میرج لو آفٹر میرج ٹولٹار توجہ غوارم لو آفٹر میرج نکاح بو کی نچی نکاح اشوا ندا نکاح نبس با پیار شروع کی محبت ندا پیار محبت دا حیام دا غیرت ہم دی دا اسلام ہم دی دا پاکستان ہم دی دا پختون دا اور مغربی تہذیب والا ہوئی لو بفور میرج شادی سے پہلے پیار نکاح لاشوی ندا وعدے لاشوی ندے گولی کی ساری کی میں مر جاوا میں صدقے جاوا میں قربان جاوا نکاح لاشوی ندا اب دی وطوئی کسی لوٹ درد مور دا دیسی لوٹ کری اب دی وطوئی چی عید کی دل حدیہ کے تحفہ کے سنو لے ظالمہ پدی یخنے کی دے بلار دا چرتا سادہ غستی بلار دا سپلے غستی توجہ اسلام ہوئی لو آفٹر میرج پاکستان ہوئی لو آفٹر میرج اور انگریزان ہوئی لو بفور میرج اس یو جملہ غیب بنا ہوئی خدا نے اردو کی ویلی شبنہ پختوں کے صرف انگلش کی وائم سمجھنے والے سمجھتے ہیں توجہ اس انگریزان ہوئی چلڈرن بفور میرج نورمال میں دی مطلب سلیمات پتنش بہرحال جمعہ تدیر معصب سے توجہ اسلام کی نکاح پہلا دا پیار بات کی دی محبت بات کی دی نکاح پہلک مانا چاہتا پوسکو ارتغل سیریل بارا کتا سوائی وہی دا سنگ دی ارتغل قتل غازی ارتغل قتل دا سنگ دی مانا دا غازی ارتغل پا بیک گراؤنڈ کی پا آغا سیریل کی میوزک شتک نشتا شتک نشتا سر خوزلے جبا مسیم دا کار ندا دا چل شتک نشتا دا میوزک پا قرآن حدیث کی پا شریعت کی جائز دی دا جائز دی میوزک تو سر خوزلے کن جائز دی یو دا غازی ارتغل پا بیک گراؤنڈ کی میوزک دی اور دا غازی ارتغل دا نکاح مخ کی وعدل آنده شوی او دا عشق و محبت پس منظر یو پردے جینے سرا شتک نشتا کتا خفاکی که زبازان یاد کم دا نکاح مخ کی که زمان خور سرا زمالو سرا دا مینی دا محبت رابطی کی زدی منل دا تیاری نکاح ندا شیر ستا لو سرا ستا خور سرا یو سری دا مینی محبت روابط قائم کی دیتا تا تیاری دا نکاح مخ کی غازی ارتغل دا جینے سنمو میں چاہتے ہیں میرا توجہ الحمدللہ 2021 کی اصلاح معاشرہ پر نبض بعد اللہ سے خیر الحمدللہ نبض دا اصلاح معاشرہ دا توجہ اصلاح معاشرہ توجہ نکاح نمخ کی دا یو غازی او دا اسلام پا تاریخ بانے داغ لگول دی پا جامع بانے داغ لگول دی دا سی نہیں او تا چی جذبہ دکے قرآن نا جذبہ ولی نزدہ کے تا چه جذبه دکے دا حدیث نا جذبه ولی نزد دکے تا چه جذبه دکے زمان دا پاکستان تاریخ بگورا دا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نا جذبه دکا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ زمان قومی شاعر دی علامہ اقبال فرمائی ذوق ابراہیم پیدا کا جذبہ ابراہیم پیدا کا وائی وائی ابراہیمی زان کے پیدا کا ستا دا پارم آتش نمرود گلی گلزار شی